بسم الله الرحمن الرحیم. زما غلام حبیب نوم دی، طالب علم سره دی او په چاینا کې زه پوسټ ډاکټریټ کوم. دلته کې زه په کورونا بیمارۍ باندې د پاکستاني ساینټسټو سره او د چایني ساینټسټو سره کار کوم. چونکې کورونا بیمارۍ په ټوله دنیا کې خوره شوه او تقریبا 2 لک نه سوا کسانو ته بیمارۍ ولګېده، د 90,000 پورې کسان مړه شو او دا بیماري پاکستان ته او خاص کر پښتونخوا ته هم راورسېده. نو دلته کې چې څومره غیر ملکیان دي هغوی په خپل قامي ژبه کې، په خپل مورنۍ ژبه کې خپل خلک د دې بیمارۍ نه آګاه کوي. ما هم د دې ضرورت محسوس کړو چې خپل قام خپل لوست د دې بیمارۍ نه خبر کړم. کورونا بیماري د دې چې کوم وایرس دی دا د انسان د پیدایش نه مخکې د دې آبا و اجداد موجود وو. کورونا وایرس د یوه غټه فیملي ده. د وخت سره سره په دې کې نوي قسمونه راغله او دا وایرس چې کوم دی دا په مرغو کې، دا په سمندر کې، په ډالفین کې، په ویلز کې، په انسانانو کې او په بلاش ځناورو کې موجود دی. دې نه علاوه زموږ په ملک کې آی بي یو بیماري د چرګانو، دا هم د دې کورونا وایرس یو قسم دی او په دې دنیا کې هر یو انسان ته خامخا د یو قسم کورونا وایرس سینه خامخا خرابه شوې ده، نفس ورته شوی دی، خو د هغې مونږ ته پته نه لګي. زیاتره دا کورونا وایرسز چې دي دا د ښاپیرکرکو نه راغلي دي او په دنیا کې د ښاپیرکو تقریبا چې 1400 قسمونه دي او په دې کې په زرونو وایرسز موجود دي او په دغه زرونو وایرسز کې 31% 11% وایرسز داسې دي چې هغې ته مونږ کورونا وایرسز ویلی شو. په دې صدۍ کې د کورونا وایرس د لاسه 3 وباګانې رالې. یوه راله په 2002 کې په ګوانګجو چاینا کې، دویمه راله په 2012 کې په سعودي عرب کې او دا درېیمه وبا د کورونا وایرس د لاسه په ووهان ښار چاینا کې دا سټارټ شو. څه وجوهات دي د کورونا وایرسز؟ نو د هغې تقریبا 4 وجوهات دي. یو وجه دا چې ځنګلاتو کټایي زیاته شوه، د دې د وجې نه هغه ښاپیرکۍ چې د هغوی سره زمونږ واسطه نه وه هغه زه ښار ته، هغه کلیو ته راتلل شروع شو. دویمه وجه آبادي د انسانانو آبادي زیاته شوه او دغې ښاپیرکو سره زمونږ واسطه هم زیاته شوه. درېیمه وجه دا ده چې په ایشیا کې غربت زیات دی. تقریبا 50 قسمونه د ښاپیرکرکو داسې دي چې هغه انسانان خوري. او څلورمه وجه دا ده چې په ښاپیرکو باندې تحقیق ګران دی. تقریبا د اوسه پورې په 202 قسمونو باندې تحقیق شوی دی په 2 ملکونو کې او د 1200 سوا ښاپیرکرکې د اوسه پورې د هغې مطالعه نه ده شوې. اوس سوال دا دی چې آیا کورونا بیماري خطرناکه ده او که نه ده؟ نو موجوده چې کوم د 2 لاک پورې کسان، 2,18,000 کسان دا انفیکټډ دي. که موږ د دې سټیټسټیک راوباسو نو تقریبا 4% د دې شرح اموات دي. 4 کې 4 کسان د دې نه مري. کم خلک مري؟ زیاتر مشران د 80 کالو نه بره، د 80 کالو نه، 80 کالو نه بره هغه مشرانو ته دا بیماري ولګي هغه د هغوی د مرګ چانسز زیاتې په سیریس کیسز کې. زموږ پاکستان د خوشقسمتي هم دا چې زموږ 80% آبادي دا زیاتر نوجوانان دي. لیکن د دې بیمارۍ نه یو خطرناک پهلو دی د دې خورېدا. دا په لږ ټایم کې ډېر زیاته زر خورېږي او د یو کس نه په سوونو کسانو ته دا خورېدی شي. بله دا چې کوم ماشوم پیدا شي نو د مور نه ماشوم ته دا بیماري نه لګي. که مور ماشوم ته پی ورکوي هغې نه هم دا بیماري ماشوم ته ټرانسفر کېږي نه. خو چونکې دغه ماشوم خپل حفاظت په خپله نه شي کولی، لهذا ته دا بیماري د ماحول نه لګي. بل د دې علامات څه دي؟ د دې ډېر معمولي علامات دي، هلکه علامات دي. هغې کې یو دی ټوخی، وچ ټوخی. بلې چې کوم دی نزلۍ، زکامي، کله مرۍ خوږي، وجود خوږېږي او تبه پکې هم راسي خلکو ته. او بعضې خلک داسې چې هغوی کې د څرنګه دې بیمارۍ علامات وي، دا قسمه خلک ډېر زیات خطرناک دي، هغوی ته پته نه لګي او وایرس خوري. کله ناکله چې کله دا بیماري سخته شي، سیریس حالاتو کې بیا زموږ قام او زموږ بلبسله څه احتیاطي تدابیر پکار دي. په هغه کې د ټوله ناوختۍ دا د لاس وینځل، د لاس وینځل ډېر زیات ضروري دي. بهر ته ځئ، واپس راځئ کور ته او یا هر ځای ته ځئ، کم از کم ګنټه پس 2 ګنټې پس د لاسونو صفایي کوئ په صابون باندې، کم از کم د 20 سیکنډه کوئ. د دې
نو پکار ده چې رومیال پوزې ته ونیسئ که ټیشو پیپر د چا سر یو که نور هیڅ هم نه دا خپله سنګل په دې کې دا پنجې وکړئ چې بل انسان ته دا بیماري ټرانسفر نه شي. درېیمه خبره ماسک ډېر زیات ضروري دی. که فرض که ماسک نه وي او یو عام ټیشو پیپر وي هغه هم ټیک دی. که فرض که هغه هم نه میلاوېږي چاته نو کم از کم ستا رومیال ستا تربوز خامخا دی پوزې ته نیسئ چې کله هم تاسو ګڼې لځئ او که فرض که یو کس پټي ته ځي هغه ته د دې شیزونو ضرورت نشته. خو خاص کر ماسک د دوکاندار دپاره د کلینډر دپاره د ډرایور دپاره دا بېحد ضروري دی ځکه چې د هغه واسطه بلا قسمه خلکو سره راځي. بله دا چې پیسې خاص کر بینک والا شو دوکاندار شو کلینډر شو هغه پیسې چې کوم دی هر سړی والا پیسې ورکوي خرڅ کاروبار کوي او مونږ دا ګوته چې کم نور لمده کړو او بیا به پیسو بیا یې لمده کړو او بیا د پیسې شمار دا ډېر خطرناک دی ځکه چې په چاینا کې بلا شي پیسې دي وسېځلي په هغه کې وایرسز وو. بل که فرض که بازار ته ځئ غم خادي یا میلې ته ځئ یا نور څه ته ځئ نو په دې کې خصوصا احتیاط پکار دی. اول دا چې دننه پکار که فرض که ځئ تاسو نو خولې ته خامخا یا ماسک شو یا یو رومیال شو یا صابون کې خامخا دا استعمالوئ. بل دا که فرض که مونږ لاس میلاو ګړه بړه کوو ماشومان خپلو د دې خبرو نه مونږ ځان نه پټي 2 میاشتې 3 میاشتې دا مونږ وساتو او خصوصا مشران چې کوم زموږ دي یعنې ګوره مور او پلار چې کوم شپېته کالو 50 کالو دي د هغوی خصوصا خیال وساتو د صفایي او چې کله هم د دوی سره میلاوېږو نو پکار ده چې لاس هم صفایي او پکار ده چې دا یا رومیال خامخا استعمال کړئ. د دې نه علاوه د ژمي په ورځ باندې زموږ ډېره زیاته غټه غونډه کېږي نو پکار ده چې جومات کې مولوي صاحب له یا د هغوی مشرانو له چې په جومات کې څومره هم کارپېټ دی یا قالین دی دا سیټ ته کي په دغه فرش باندې مونځ کوئ او د خاص کر د جمعې د لمانځه نه پس دغه فرش تاسو ووینځئ. دا ډېره زیاته ضرورت ده. د جمعې په ورځ باندې د هر علاقې خلک راغلي خصوصا بخاریو کې. د دې نه علاوه زموږ په علاقه کې نسوار خلک استعمالوي سګرټ یو کس بیا بل له ورکړي بیا بل له ورکړي 2-3 کسان نو د دې خبرو سخت احتیاط پکار دی او دغه سګرټ یا دغه نسوار هر ځای کې ټوکل دي پکار دا خپل ځای ته رسول پکار دی. د دې نه علاوه که فرض که چاته څه عام علامات دي لکه زموږ په ملک کې بیماریانې خو زیاتې دي زیات دي طبعې مرۍ خرابوي نو یو 3-4 ورځې ځان نشي حفاظت خیال زیات وساتي. که فرض که ټیک شوي دا یو عامه بیماري ده او که فرض که حالت دې خرابېده نو پکار ده چې ځان هسپتال ته په ټایم باندې ورسي. معمولي بیمارو لپاره هسپتال ته تګ ضرورت نشته. او د ټول نه غټه خبره زموږ د پښتنو لپاره زموږ کورمې ډېرې زیاتې غټې دي زموږ غربت زیات دی زموږ په علاقې کې څلور څه کاروبار دي که په یو ورځ 2 ورځې هم زموږ یو ښار یو کلی یو علاقه یې بنده کړه نو مونږ دا نشو برداشت کولی. لہذا احتیاط ضروري وکړئ. که خدای مکړه احتیاط ونه کوئ د بیماري زیاته شوه نو بیا نه زموږ حکومت نه زموږ هسپتال د دې قابل دی چې زموږ علاج وکړي.